زمونږ یو ورور دی دم نوم یاد شیخونه یاد کړی په کار ده دا نوم ځای یادوي چې هغه انسان ته دغه سوال جواب بیا په ښه شان باندې میلاوږي. نو د چې دی پوښتنه کړې ده د زمونږ دا کوم پروګرام دی د شریعت په رڼا کې د ستاسو سوال ځواب په هغې کې یا دا موږ ته میسج کړی پوښتنه یې کړې ده دام تقریبا عامو خلکو سره دا مسله پیښیږي. سوال یې دا کړی دی چې آیا غسل جنابت انسان چې کله لمباو کا او داسې لمباو کا چې دا لمبا په هغه باندې فرض شي یعنی غسل جنابت چې څه ته ویل کېږي دغه انسان هم بستري کړي یا ورته شپې په خوب کې احتلام شوی نو په هغه باندې غسل فرض دی دې ته غسل جنابت ویل کېږي. غسل جنابت وکا او د هغې نه بعد دی روځي باتروم کې غسل نه فارغ شي بهر روځي او بیا وروسته ورته پته ولګي چې یاره زما په دې بدن کې داسې لږ غوندې ځای وچ پاتې شوی دی که په بدن کې هر یو ځای وي لږ ځای پکې وچ پاتې شوی دی. نو د سوال دا دی چې آیا د انسان به اثر نه و دوباره بیا غسل به کوي او که نه هغه چې کوم ځای وچ پاتې شوی دی صرف هغه به وینځي او دا وسوسه او خدشه تقریبا هر انسان ته یې خامخه چې زه اوس اثر نه و بیا سر دوباره غسل وکړم او که صرف هغه وچ ځای وینځم. نو دغې ورور دپاره چې کوم سوال یې کړی دی هغې جواب دا دی شریعت په رڼا کې چې کله یو انسان غسل جنابت وکړه او د هغې نه بعد روځي او بیا هغه ته پته ولګي چې زما په بدن کې داسې وچ ځای پاتې دی په لږه اندازه باندې یا چې هر څومره مي هغه پاتې دی هغه ته پته ولګي. نو مسله دا ده په شریعت کې چې دغه انسان دپاره بیا دوباره غسل ته ضرورت نشته دی. بس چې کوم ځای د هغه نه وچ پاتې دی لاړ د شي همغه ځای د لوند کا هغه ځای د وینځي اطمینان د په هغې ځای باندې حاصل کا او دوباره سر نو سر نه غسل کولو ته دا بالکل ضرورت نشته دی. اسې وسوسې زړه کې وغیره دی مه پیدا کوي اسې وهم وغیره دی مه کوي بس چې کوم ځای خشک پاتې دی همغه ځای د وینځي او د دغه انسان غسل بالکل وشو 100% د دی په دې باندې مطمئن اوسي هیڅ خبره پکې نشته.